دنن نباد با اذان په کعبه کې خپ جهر باندې کیږي دنن نباد با د مسلمانۍ او د مؤمن والی د ایمان اعلان خپ جار او خپ زور زبردستی باندې کوما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خیر دی عمر ابتدایي ورځې د اسلام گزاره وکړه نه دا گزاره زمانه چیرته سکیدله عمر بلا اسلام راوړی او خلک بلا په پټه باندې منځونه کوي ګور الله تعالی د عمر زلمو زندگی بدل کړه کافران پته مدي چې اوس به عمر هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر کټلې وی نعوذ بالله اوراده وی او د عمر زلمو خپل سر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه پختو کې چې کله راغلو نبی علیہ السلام روایت کې ذکر راځي اول من اسلم علانیه فهو عمر اول هغه سره چې علی الاعلان ایمان راوړی دی هغه عمر دی دینه مخکې به خلکو ایمان راوړو او پټه راوړو او دې خچه غوتلا مالک ما ایمان راوړو چې مسلمان شوم څوک شته چې ما مخې لري څوک شته چې ما مخه ونیسي څوک شته چې ما دې خبرې نه واړی د چا جرأت نشه کېږي چې عمر جنو مخې لري دوی اول من هاجر علانیه فهو عمر اول هجرت کون کې خطا کارو په ډاډه ځواني هغه عمر رضی الله تعالی عنہ صحابه چې مدینه منوره ته هجرت وکاو په داسې ټیم کې بوتل چې کافران به یو ټول یا به غافل یا به پپټ ورته تکلیف نقصان به ورته راسو رامنه کول به خو چې کله عمر رضی الله تعالی عنہ هجرت کوي نو تور راوغستله چغې په لارې باندې واله لکه عمر رضی الله عنه مدینه ته روان دی کڅوک مور راوړی او څوک داسې چې ځان ته بهادر وای او ځان ته غیرتی وای نو زمام الله ونیسه زمام مخه ونیسه د چا جرأت نشه کېدلی چې د عمر رضی الله عنه مخې لراغلی اول من اذن فی دار الكعبه فهو عمر اول هغه سړی چې د کعبې د دیوال سره اذان علی الاعلان کړی دی هغه څوک دی عمر دی دا بل چا کار دا کار بل چا نشي لاړو هلته کې اذان وکړ خو په جهر باندې کافران کې ډېر چاپېره ته وچاو څه ویلی نه چې جلکې راته څه د دې نه مخکې نبي علیه الصلاة والسلام به مونځ کوو دغه کافرانو به پې ګندګي د پاسه داسې مسلمانان به په کعبه کې د الله په کور بیت الله کې طواف نشو کولی او چې کله عمر رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړو اسلام یې راوړو الله تعالی اسلام ته عزت ورکو یو فوقیت ورکو د چا په ذریعه سره د عمر رضی الله ځکه خو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې زمانه بعد پیغمبر راته هغه څوک عمر به لوی درجه والا لوی پای والا لوی فضیلت او منقبت والا صحابي دی ادب د صحابي په دې ورځ کې شهادت شي او ډېر په دې دردۍ سره شهید شوی ډېر په دې دردۍ سره نو چې کله دا مسلمان شو او ایمان راوړو نو ډېر مسلمانان داسې وو چې هغه په پټه باندې د دین دعوت کوو اوس هغه د پټې د دین دعوت ختم شو ډېر مسلمانان داسې وو چې هغه به خپل ایمان پټ ساتو چاته نه ویل چې زه مسلمان یم خو چې کله د عمر رضی الله تعالی عنہ اسلام راوړو اوس علی الاعلان چې هغه وکړه چې زه مسلمان شوی یم زه هم مسلمان شوی یم یو امریکاني عیسائی مورخ دی هغه یو کتاب لیکلی دی د 100 یعنی سل هغه کسان چې هغه په خپل کتاب کې لیکلي چې دا غټې درجې والا خلک دي په ټوله دنیا کې سل داسې خلک سل انسانان داسې چې هغه غټې درجې والا خلک دي عزتدار خلک دي نو هغه عیسائی مورخ عمر رضی الله عنه په دغه کتاب کې په 3 نمبر باندې ذکر کړی دی یو عیسائی چې کوم دی هغه د دې مدح او صفت کړی په کتاب سوچو په دې اوس وخت کې شیعاګان چې کوي کنه شیعاګان نو ته خو کار دی نشته ښه تاسو هغه د یکم محرم نه واخله تر لسمه محرم پورې دا بدل راغست چا بجان وځي چا کوان راغستی چا چړی راغستی چا زنجیران راغستی خپل ځان او سوی وای دا هغه ورځ شپې دي چې په دې کې د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ سره ذکر شوی دی په کربلا کې هغه ته په ډېر بې دردۍ سره شهادت میلاو شوی دی او دا زمونږ ډېرونو عزیزانو دا کار کړی نو موږ ځان له سزا ورکو خدا سزا دې ځان نه ورکوي دا ول الله ورکوي په دنیا یې ورکوي په آخرت یې ورکوي موسی علیه السلام چې کله لاړو کنه کوی تور تا
او د موسی علیه السلام قوم راولګېدل د سپي عبادت یې و څلوېښت ورځې. نو چې موسی علیه السلام راغی نو ورته وایي د الله د طرف نه دا حکم دی ستاسو توبه به الله تعالی هله قبوله کړي، تاسو دا کار غلط کړی دی، شرک هم کړی، نو توبه هم هله الله قبلوي. فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم. تاسو یو بل راولګئ، یو بل پسې تورې راواخلئ، یو بل قتل. دا ستاسو لپاره ښه طریقه ده. نو په هغه ټیم کې هغه بني اسرائیل راولګېدل، یو بل یې قتل کړو. الله تعالی حق سزا د اوس وخت شیعه له ورکوي چې په خپله به ځان پسې تورې راغوښتي او په خپله به ځان پسې چړې راغوښتلي دي او خپل ځان ته وایي. دا د دنیا سزا هم ده او د آخرت سزا. آخرت سزا دی پاتې. او یاد ساتئ حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ته چې کله شهادت نصیب شوی دی د لسم محرم په لسم محرم ورته شهادت نصیب شوی دی، په لسم محرم د مازدیګر مانځه نه بعد. او دوی خپل چې کوم هغه واویلایي اتمې جړاګانې هغه په لسم محرم ختموي، په یکم باندې شروع کوي، په لسم یې ختموي. پکار دا ده چې په لسم یې شروع کولی، ځکه حسین رضی الله عنه خو په لسم باندې شهید شوی. یو سړی پلار یې ژوندی دی، پلار یې مړ شوی نه دی. نو چې پلار یې نه دی مړ شوی دا به د مرګ نه مخکې ژاړي که نه چې پلار یې مړ شي بیا به د پلار د مرګ نه مخکې خلک نه ژاړي که نه، چې کله مړ شي نو بیا ژاړي. پکار دا وه که دوی چېرته غم کولی نو پکار دا وه چې د لسم محرم نه یې اخوا غم کړی، د لسم محرم نه یې اخوا یې واویلا کړی وی، جړاګانې کړی وی، ځانونه یې وایي. دا تش د هغوی یو رسم دی، یو باطل رسم دی. او په دې باندې دوی ته بس صرف د دنیا عذاب دی چې دوی ته الله تعالی ورکوي، نور د دوی دیو چې موږ له پې الله تعالی اجر راکړي، اجر نشته. په دې ورځ باندې په یکم محرم باندې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه ته ډېر په بې دردۍ باندې شهادت نصیب شو. نوح علیه السلام د خپل بچی د پاره دعا وکړه چې الله تعالی زما دا بچی دا غر کېږي، زه ورته ګورم، زه کښتۍ ته ختلی یم او کنعان چې زما زوی دی ده پسې دا چپې را روانې دي د اوبو، الله دا غر کېږي، یا الله ته دا بچ کا. د هدایت دعا یې وله وکړه، خو الله تعالی دعا قبوله نه کړه. نبی علیه السلام د خپل تره دپاره د ابوطالب دپاره دعا کړې ده چې الله هدایت ورته نصیب کړه، خو هدایت ورته نه دی نصیب شوی. ابراهیم علیه السلام د خپل پلار دپاره دعا کړې ده یا الله هدایت ورته نصیب کړه، خو هدایت ورته نه دی نصیب شوی. ځکه الله ته علم و چې د ابوطالب نه خیر نه خورېږي، الله ته علم و چې د آزر نه خیر نه خورېږي، الله ته د هر څه علم چې د کنعان نه خیر نه خورېږي. خو چې کله نبی علیه السلام د یو کافر د په باره کې چې هغه څوک عمر و، کله ولا د هدایت دعا وکړه، الله ته پته وه چې د عمر نه به خیر خورېږي، ځکه الله تعالی هغه دعا قبوله کړه. دې خبرې ته سوچ. دغه عمر رضی الله تعالی عنہ دی په 22 لاک مربع میل باندې د حکمرانی کړې ده، 10 کاله شپږ میاشتې 10 ورځې حکمرانی کړې ده، 10 کاله شپږ میاشتې 10 ورځې حکمرانی کړې ده. 3600 علاقې د ده په خلافت کې الله تعالی د مسلمانانو په قبضه کې راوستلي دي. 3600 علاقې دا دته الله تعالی فتوحات ورکړي. د په خپل خلافت کې 900 جامع مسجدونه اساس کړي دي، 900 په خوله باندې یادېږي، 900 غټ جوماتونه او 4000 واړه جوماتونه د اساس کړي دي. او د په خپل دور خلافت کې د قیصر او د کسرا تختونه او د هغه باچایانې هغه مسلمانانو لاسو له راوستلي. داسې سړی دا تېر شوی دی. وګوره یاد ساتئ، امیر المؤمنین دویم خلیفه و، خو ځان ته د امیر المؤمنین نه وایو، ځان ته د خلیفه نه وایو. په اوس وخت کې خلک څه وایي؟ هلکه زه خلیفه یم، زه امیر یم. هلکه ته خلیفه یې، ته امیر یې، ته باچا یې، ته وزیر اعظم یې، وزیر اعلی یې. تا هغه کار کړی دی کوم چې عمر رضی الله تعالی عنہ کړی؟ ولې ته د هغه نه غټ وزیر اعظم یې، ته د هغه نه غټ خلیفه یې، ته د هغه نه غټ مشر یې. عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله دور خلافت راووتلو، چې کله راووتلو
دا چې ګرځي را ګرځي په یو ځنګل باندې ورغلو